بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو ملګرو، بل شپه ما د شپې ویډیو کړې وه، نو هغه بیا د ملګرو اعتراض وکړو چې دا خو ښکاري نه صحیح، نو دروځي ویډیو کا. نو ګرانو ملګرو، دا د پېښور د چارسدي مین پېښور روډ دی او دا تاسو کتلی شئ چې د دې دا څلورمه میاشت او دا په سیلاب کې ډیمیج شوی دی. په هغه روز باندې پکې صرف ریسکي والا کار کړی چې په دې لږ ځای کې دا کاڼي اچولي دي او دا ځای اوچت کړی دی، د هغې نه پس په دې باندې کار نه دی شوی. او ګرانو ملګرو، تاسو ته پته هم ده چې زمونږ ایم این ای د چارسدي عمران نیازي خان خو د ځکه نشم ویلی پښتون خو نه دی، خان خو د دې لپاره صرف یو لفظ دی. نو د عمران نیازي ایم این ای دا د چارسدي دپاره یو محبت دی چې په څلورو میاشتو کې په چارسده کې یو دونه مین اهم شاهراه چې کومه ده او هغه داسې ډیمیج پرته ده. او تاسو کتلی شئ ګرانو ملګرو چې په دې باندې انتهایی هیوي ټریفک دی. او نن سبا دا میاشت چې کوم دی دا د انتهایی د دون د لړۍ میاشت ده. نو خدا نه خواسته چې په دې کې سبا څه غټه حادثه وشي او په دې کې خلک ماشومانان د سکولونو سره وختي ډیوټۍ له ځي، خلک ماشومانان سکولونو ته ځي چې هغه پکې سر وخوري او نقصان وشي، د هغې نه پس په دې روډ باندې کار شروع کېږي. آیا د دې څه اغراض او مقاصد دي؟ ګرانو ملګرو، دا تاسو کتلی شئ چې ډېر زیات خطرناک روډ دی. او زمونږ ایم این ای صاحب چې کوم دی عمران خان، نو هغه خو ټول عمر په چندو تېره کړی دی، بنیګاله خرچه ټوله په چندو باندې ده او په توشخانو باندې ده. نو د چارسدي دپاره به هغه څه فنډینګ وکړي او هغه خو نن سبا ټول ایم این ای خپل ته وایي چې راځئ استعفاګانې ورکړي او د اسمبلۍ تحلیل کوو، ختمو. نو ګرانو ملګرو، ډېر د افسوس مقام دی. او د چارسدي زه هغې خلک ته حیران یم چې سوچ نشته، شعور نشته او کول یې سره د دونه تعلیمه چې یو داسې سړی ایم این ای منتخب کړی شوی دی چې هغه چارسدي د خلکو تپوس هم نه کوي، نه په سیلاب کې تپوس شوی دی، نه د سیلاب نه بعد چې کم نقصانونه شوي دي د هغې تپوس شوی دی. او په کې بي کې په پښتونخوا کې د ګورنمنټ دا نهم لسم کال روان دی او د روډ دا حالات دي. دا تاسو کتلی شئ ګرانو ملګرو. بس تاسو په خپله فیصله وکړئ، زما ویډیو وګورئ چې آیا د دې به څه چل کېږي.